أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سورة النصر مدنية وهي 3 آيات. سورة النصر پا مدینہ منورہ کی نازل شوی دی او 3 آیاتونه دي. د دې سورت دویم نوم دی سورة التودیع. د تودیع معنی څوک رخصتول. نو په دې صورت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات زمانہ نږدې کېدو طرف ته اشاره ده. دې وجې نه سورة التودیع ورته ویلی شي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ سورة نصر دا قرآن پاک آخری سورت تے. مطلب دا چې د دین رستو بل صورت مکمل نه نازل شوی. آخری مکمل صورت چې نازلې ده هغه سورت نصر ده. آیاتونه به د دین رستو نازل شوی وي. آیاتونه رستو نازل شوی خو صورت مکمل دین پس نه دی نازل شوی. لکه سورت فاتحه چې د ټولو نه اول مکمل صورت دی. دا اول مکمل صورت خو دی دین مخکې آیاتونه خو نازل شوی. اقرأ باسم ربک الذی خلق پوره صورت مخکې نه دی نازل شوی. سورت فاتحه مکمل صورت اول نازل شوی. نو دغه شانتی سورة النصر مکمل صورت د ټولو اخر نازل شوی دی. دین وروسته مکمل بل صورت نه دی نازل شوی. آیاتونه واپسې نازل شوی دي. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام د حج په موقع باندې دا آیات نازل شوی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. د دې نازلېدو نه وروسته پیغمبر علیه السلام په دنیا کې صرف 80 ورځې پاتې شو بیا وفات شو. دین رستو د کلاله آیات نازل شوی. د میراث کلاله هغه چاته وایي چې مور پلار یې نه وي بال بچې یې نه وي نو دې ته کلاله وایي. نو د کلاله د میراث آیات دې نه پس نازل شوی دی او د هغې نه پس د پیغمبر علیه السلام عمر 50 ورځې پاتې و. ورپسې بیا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص تر اخره پورې دا نازل شو. دین وروسته د پیغمبر علیه السلام عمر 15 ورځې و او د هغې نه پس اتقوا یوما ترجعون فيه الى الله نازل شو چې دې نه پس پیغمبر علیه السلام 21 ورځې او دویم روایت کې چې اوور ورځې پاتې او بیا وفات شو.
دا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا آیات د ټولو رسته دی او مکمل صورت د ټولو رسته چې راغلی دی هغه اذا جاء نصر الله. په دې آیات کې اذا جاء نصر الله والفتح د دې فتح نه مراد فتح د مکې ده. بعض علما فرمایي چې د فتح مکې نه مخکې دا نازل شوی دی او بعض وایي چې نه رستو نازل شوی دی. اذا جاء دې نه په ظاهره د فتح مکې نه مخکې نازلېدل معلومیږي. نو دا آیاتونه د فتح مکې په وخت یا د حجة الوداع په موقع باندې نازل شوي دي. نو د دې مطلب دا کیدی شي چې په دغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام دا صورت لوستلی دی چې د خلکو دا خیال راغی چې ګنې اوس نازل شو. فتح مکې په وخت نه فتح مکې نه مخکې نازل شوی دی. دا یو زیری دی د مکې د فتح کېدو. نو هغه وخت کې تلاوت وشو د مکې د فتح کېدو په وخت کې لکه خلکو خیال وکړي چې دا نازل دي. په دې صورت کې د پیغمبر علیه السلام د وفات د وخت د نږدې کېدو اشاره ده چې د دین مقصد پوره شو. الیوم اکملت لکم دینکم په دې کې اعلان شو چې دین مکمل شو. نو پیغمبر علیه السلام دنیا ته الله را لېږلی دی د څه دپاره؟ د دین د پوره کولو دپاره. نو چې دین پوره شو د پیغمبر علیه السلام دنیا ته د راتلو مقصد هم پوره شو. نو اوس په دنیا کې پاتې کېدل نشته، آخرت طرف ته تګ او آخرت له تیارې دی. چې کله دا صورت نازل شو پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو په جمع کې د دې تلاوت وکړ. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم دوی موجودو. نور صحابه کرامو ټول خوشاله شو چې په دې کې د مکې د فتح کېدو خوشخبری ده. عباس رضی الله تعالی عنہ اجړل د پیغمبر علیه السلام تر دی. پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي چې ولې جاړې؟ نو عباس رضی الله تعالی عنہ عرض کوي وی په دې کې ستا د وفات خبر پټ پروت دی. پیغمبر علیہ السلام یې تصدیق وکړو. عمده خبره عمده مضمون عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کې راغلی دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وایي چې زمان په زړه کې دا خبره ده. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. تبا اوینه دا خلق ورأيت الناس خلق با اوینه يدخلون في دين الله چې داخليږي د الله په دین کې افواجا ډلې ډلې. فتح مکې نه مخکې ډېر خلک داسې وو چې د پیغمبر علیه السلام رسالت او د اسلام حقانیت باندې تقریبا یقین برابر و، خو په اسلام کې نه داخلېدل. د دې وجې چې قریش مخالفت کوي، خو چې کله قریش مکه مسلمانان شو اسلام قبول کو، نو دغه وخت کې د عرب قبایلو هغه یره
او خطره ختم شو او ډلې ډلې خلک براتلل په اسلام کې داخلېدل. فتح مکې نه پس د یمن نه 700 کسان په یو ځای ډله را روان دي او په اسلام کې داخل شو. په لاره باندې بانګونه ویل او مدینه منورې ته راتلل، اسلام کې داخلېدل. په لاره د قرآن شریف تلاوت بیان کو. نو دقه شانتې عرب قبایل ډلې ډلې به راتلل او اسلام کې به داخلېدل. فسبح بحمد ربک واستغفره، پس ته پاکی بیانوا د حمد د رب ستا سره، پاکی بیانوا د خپل رب حمد وایا، واستغفره او د الله نه بخنه غواړه. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام با کله منځ کو نو دا دعا به کوله، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا صورت نازل شو دین پس پیغمبر علیہ السلام پناستا پاستا تلو راتلو ہر وقت کے بداوے سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ واتوب الیہ. او فرمائل بے کہ ما تا دے حکم را کلی شوی دے او دلیل کی بے وی چھ اذا جاء نصر اللہ دا صورت بے اولستر. دا دی صورت نازلے تو نہ پس پیغمبر علیہ السلام پر عبادت کے دیر کوشش کو، تم بے عبادت کو کہ خپے مبارکی با اوپر سے دے. اذا جاء نصر اللہ والفتح چکل راشی امداد دا اللہ، والفتح او فتح راشی دا اللہ امداد راشی او دا مکہ مکرمی دا فتح کے دو آثار و علامے رو رسیگی. ورأيت الناس او تؤمن خلق لرا يدخلون في دين الله کہ داخلے گی پتن دا اللہ کے اسلام کی داخلے گی افواجا ڈلے ڈلے کہ تؤمن چھ خلق ڈلے ڈلے داخلے گی. نو پویش چھ پدغ وقت کے دنیا تستا دراتلو مقصد پورا شو، دین مکمل شو، نو دا آخرت دا سفر تیاری شروع کا. فسبح بحمد ربکا، پس پاکی بیانوا سر دا حمد و سنا دا ربستا، واستغفره بخنقوال دا ربنا دا سبخنقوالا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دیر لوی شان ورکڑے دے. نو دا طولو نا بہترین کارونا پیغمبر علیہ السلام با کول، خو کل بدا سیو شو چی او کار با بہترو نو اگا بہتر کار با پیغمبر علیہ السلام اکو او بہترین با تنپات شو. نو پا بہتر کسو گناہ نوا، خود پیغمبر علیہ السلام شان داسیو چی بہتر دی والے اکو بہترین بری کرو. نو پدے با پیغمبر علیہ السلام زلدہ سے غمجن غنده شو چی مانا بہترین پاتی شو بہتر میں اکو. نو بہ یا بہتر کول گناہ نوا، خود پیغمبر علیہ السلام شان لوے رے. نو پدے وجہ پیغمبر علیہ السلام با غمجن شو، اللہ وطی دے بخن غوالا. ترک اولا، اولا بہترین توئی ناغا بہترین دا نا ترک شو ناغے پا ترک دا اللہ نا بخن غوالا. واستغفرہو بخن غوالا دا اللہ نا انہو کان توابا، بے شک دا اللہ پاک معافی کون کے دے، توابا توبہ قبل ان کے و معافی کون کے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب،
دا سورة اللهب دی او مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دې کې 15 آیاتونه دي. ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تره دی او اصلي نوم د عبد العزا. عزا د یو بت نوم دی، نو دی د هغه غلام او بنده دی، دی نوم دی. دا نوم مشرکانه دی، د مشرکانو دا نومونه. عبد العزا نوم کې خودل جایز نه دی. او دې د رنګ ډیر زیات خشته و، دا رنګ یې تت سور سپین او د مخ به چمک کو، شغلې ته تلې. په دې وجه باندې دته به ابو لهب وی د لمبې پلار. قرآن پاک د اصلي نوم پرېښوده، عبدالعزا نوم یې پرېښوده ځکه دا نوم مشرکانه دی. او دا ابو لهب دې ته اسم کنیه وی، نو لهب لمبې ته وی او د جهنم د لمبو سره مناسبت دی. په دې وجه دی کې ابو لهب نوم ذکر شو. دې د پیغمبر علیه السلام ډېر سخت دشمنو، د اسلام دشمنو مخالفت به کو. پیغمبر علیه السلام او مسلمانانو ته به قسم قسم تکلیفونه رسول. چې پیغمبر علیه السلام با خلکو ته د اسلام دعوت ورکو، نو دی به ورپسې و او ستغس پورې به یې ویلې وې د ده مه منئ. شان نزول د دې صورت داسې دی چې پیغمبر علیه السلام ته دا آیاتونه نازل شو، وانذر عشیرتک الاقربین، دا خپل نږدې رشته دار دی ویروه. د پیغمبر علیه السلام کوه صفا ته وخته. دا صفا مروه دوه واړه واړه غرونه وو. نو د صفا غر ته وخته او خپل قبیله قریش د خلکو ته آواز وکړ. بعضې روایاتو کې راځي چې آواز یې وکړ یا صباحا. دا یا صباحا دا د خطرې یو اعلان به ګڼلی کېده. یا صباحا اعلان وشو. او بیا وی یا بني عبد مناف، یا بني عبد المطلب، یعنی د خپل خاندان نمونه واغشتل. اے فلانو اے فلانو. نو ټول خلق راجم شو، قریش راجم شو. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل که زه تاسو له دا خبر درکم چې یو دشمن په تاسو حمله کوونکی دی، سبا یا بیګا په تاسو حمله کوي، نو تاسو به زما تصدیق وکړئ، خبره به مې ومنئ. وی ټولو په یو آواز وی چې او تصدیق به دې وکړو، تا چې ته دروغ نه دي ویلي. بیا پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې زه تاسو یروم د یو ډېر سخت عذاب نه چې د شرک او د کفر په صدا کې کم عذاب مقرر دی، د هغې نه م یروم. وی دا چې واورېدل نو ابو لهب وی تبا لکا الهذا جماعتنا، تبا لکا هلاک شي، الهذا جماعتنا تا من ایله بیله دې را جمع کړو. او په پیغمبر علیه السلام باندې د کاڼي ګزار د پاره لاس پورته کړ. نو دا آیاتونه الله نازل کړل. تبت یدا ابي لهب وتب. ید په معنا د لاس دی. انسان چې څونه کارونه کوي نو په ټول بدن یې کوي، خو لاسونه مخکې کېږي د هر کار دپاره. نو دې وجې نه د چا د ذات نه تعبیر کېږي په ید سره، په لاس سره.
لاس دې تباشي دې ټول تباشي. یو روایت کې دي چې ابو لهب یو ورځ خلکو ته ویل وی محمد وی صلی الله علیه وسلم چې د مرګ نه پس فلانې کار کیدونکي دي، او بیا د خپلو لاسونو ته وکتل وی دې لاسونو کې خو زه اسم نه وینم، نو د خپلو لاسونو ته وی تبا لکما ما ارى فیکما شیئا مما قال محمد، لاسونو ته وی خوار شه زه په تاسو کې نه وینم هغه شی چې محمد یې وی صلی الله علیه وسلم. لاسونو ته وی چې تاسو تباه او برباد شه، تاسو کې خو زه هغه څه نه وینم چې د کوم خبر پیغمبر علیه السلام وی. په دې مناسبت باندې قرآن کې د هلاکت نسبت لاسونو ته شو، لاسونه دې تباشي. تبت یدا ابي لهب، دواړه لاسونه د ابو لهب د تباه او برباد شي، دا خیری دي. و تب او تباه او برباد شو. نو لومړنۍ جمله تبت یدا ابي لهب دا د خیرو په انداز کې ویل شو، خیری دي ابو لهب د تباه او برباد شي. و تب دې جمله کې د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباه او برباد شو. دا خیرې الله ولې وکړې چې کله ته په پیغمبر علیه السلام گزار کو او ته ورته چې تبا لکا ته تباه او برباد شي، لهذا جماعتنا ایله بیله ډېله دې را جمع کړو. د هر مسلمان په زړه کې یو جوش راغی چې موږ دې ته خیرې وکړو، د دې خیرو جواب دې ورته وکړو. الله جواب وکړو چې دې دې تباه او برباد شي. د مسلمانانو هغه خیز او غضب د هغې دپاره الله په خپله خیرې ورته وکړې. د مسلمانانو د زړه د خواهش مطابق خیرې وشولې. ورسره د دې خیرو د قبلېدو خبر ورکړی شو چې دا خیرې قبول دي او دې تباه او برباد دی. د دې خیرو اثر دا وشو چې د بدر د غزا په 9مه ورځ باندې په ابو لهب باندې د طاعون یو ننکی راغله، او د هغې ننکی په وجه ټول بدن یې سخا شو. دغې ننکی ته د عربو عدسه وې. دا ننکی داسې وه چې خلک به یېرېدل چې د ده نه ماته دا مرض ونه لګېږي. نو د خپل کور بندیانو هم ابو لهب خوشه پرېښوده، یوازې تنې تنها په یو ځای کې پروت دی. خپل خپلوان یاران دوستان هیڅ څوک هم ورله راځي نه. یا داسې سړی و چې په تمامو عربو کې مالدار، په تمام عربو کې د ټولو نه خشته، د حجرې او د بیټک ډنډمار ورسره و، لښکرې ورسره وې، زامن یې بې شمېره و، مال او دولت ورسره ډېر، د جرګو مشري، او یا داسې پروت دی تنې تنها چې نه وله ښځه راځي او نه وله بال بچ راځي، نه وله یاران دوستان راځي، هیڅ څوک نه راځي. بدحاله پروت دی. په دې مرض کې یوازې مړ شو. 3 ورځې پروت و، سخا بوی ته روان شو چې په خلکو بوی ولګېده او ویې کته وی ابو لهب مړ دی. نو بیا ولا مزدوران رالل، خپلوان نږدې نه راتل او کنده یې وکنستله او دې په ارمونو په بازوګانو په دیکو باندې کنده ته ورغلو، خاورې پرې ور واچولې، کاڼي پرې ور وغورځول، لکه مردار خر چې څوک خاښوي دقسې یې خاښ کړ. ما اغنا عنه ماله وما کسب، هیڅ په کار رانغې د ده هغه مال د ده، وما کسب او کومه ګټه چې ده کړې ده، نه اصل مال او نه ګټه، هیڅ په کار رانغلل. ما کسب چې کوم کسب ده کړی دی، مراد تینا تجارتونو کې نفع ده چې ده په خپل مال باندې ګټلې ده، او اولاد تینا هم مراد کېدی شي، ځکه دا اولاد دا د مور پلار کسب دی.
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه بنده چې کم خوراک کوي د ټولو نه زیات حلال پکې هغه دی چې کم ده ګټلی دی وان ولده من کسبه او دا بچی د دې سړي ګټه ده اولاد د ده په کسب کې داخل دي یعنی د اولاد ګټه هم خپله ګټه ده نو وما کسب د ده دا ګټه چې د مال ګټه ده او که د ده دا بچي دي دی په کار رانغلل نه اولاد په کار راغی او نه هغه مال په کار راغی ابو لهب له الله ډیر مال ورکړو او ډیر بچي ورکړو او دا مال اولاد دواړه د ناشکرۍ په وجه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کوم وخت پیغمبر علیه السلام دا قوم د عذاب نه ویرو ابو لهب دا ویلو که زما دا ورواره رښتیا وایي دا خبره حق وي نو ما سره مال اولاد ډیر زیات دی زه به مال ورکم اولاد به ورکم خو د دغې عذاب نه به ځان بچ کم آیات نازل شو ما اغنا عنه ماله وما کسب نه مال پکار راغی او نه هغه ګټه پکار راغله د دنیا صدا او د آخرت دا چې سیصلا نارا ذات لهب زر چې دی به داخل شي اور ته داسې اور ذات لهب چې د لمبو خاوند دی نو د مرګ نه پس په قبر کې په اور کې به داخل شي یا په قیامت کې په اور کې به داخل شي چې ډېر لمبو والا دی وامرأة او د ده ښځه د ابو لهب ښځه حمالة الحطب چې د خشاک ګېډې راپورته کوونکې دی دا هم د پیغمبر علیه السلام دشمنه وه په دې دشمنۍ کې د خپل خاوند سره تعاون کو دې ته به ام جمیل وی بدبخته وه د خپل خاوند سره د جهنم په لمبو کې به داخله شي د دې یو صفت الله ذکر کړي چې حمالة الحطب د دې لفظي معنا د خشاک لرګي راوړونکي یا اور لګونکي د عربو په محاوره کې چغلي خور ته حمال الحطب وایي حمال الحطب چغلي خور څنګه چې خلک خشاک لرګي راجمع کې اور بلی نو دا چغلي خور په خپله چغلی باندې د دشمنۍ اور بلی خاندانونه جنګېږي نو دا ښځه د ابو لهب د پیغمبر علیه السلام تکلیف رسولو کې دی به چغلیم کوله او شومه دومره زیاته وه بخیله دومره وه چې سره د مالدارۍ ځنګل ته به تله او خشاک به په خپل سر راوړه مالدار کور ښځه وه د دې ساجتو چې دا تله خو دا بخیله دومره وه چې ځنګل ته به تله او خشاک به یې راوړه او د ځنګل په خشاک کې غنې به یې راوړه د پیغمبر علیه السلام په لار کې به یې غورځولې چې د پیغمبر علیه السلام او د ملګرو خپې خوږ شي تکلیف رسولو لپاره دا ذلیل کار به یې کو روایاتو کې راځي چې په جهنم کې به دې ته د زقوم او داسې د نور خرابو خشاکونو ګېډې ور په سر شي او دا به یې راوړي په دې خپل خاوند ابو لهب به یې اچوي او اور به ورته تیزوي دې یو ځل د ځنګل نه خشاک ګېډې په سر کړې وې او دا لوی پنډ چې خلک جوړ کړي او په شا یې راواړئ وندنې دې تندي ته ولګئ په شا کړي وي او وندنې تندي ته اچو نو دا یو ځای کې دمه کېده په غر باندې ګېډې ده خشاک ورسره دی هغه وندنې دې تندي نه ښکته راغی دی مرۍ ته او ګېډې اورغړېده او دا پکې نښتې وه کله ګېډې لاندې او کله دا لاندې د غر ویښ ته اورغړېدله په دنیا کې په داسې حال باندې مرداره شوله
فی جیدها حبل من مسد د دې په گردن کې رسۍ ده من مسد چې د قجورې د دې پاڼو نه غښتلې شوې ده. مسد هغه رسۍ چې کلکه سخته اودلې شوې وي غښتلې شوې وي، که هغه د میزري وي، که د قجورو د پاڼو نه وي، که د سونډو نه وي، که د بجلۍ د اوسپنې د تارونو نه وي. تبت یدا ابي لهب وتب، تبا و برباد شو دواړه لاسونه د ابو لهب، تبا و برباد دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب، وتب هغه تبا و برباد شوي دي. ما اغنى عنه ماله، هیڅ په کار رانغې مال د ده، وما کسب او کومه ګټه چې د کړې ده. سیصلا نارا، زر چې داخل بشي دې اور ته، ذات لهب چې خاونده لمبو دی، وامرأته او ښځه ده هم حمالة الحطب چې په سر باندې ګېډې بار کړې د خشاک. فی جیدها د دې په گردن کې حبل من مسد، رسۍ ده مضبوطه غښتلې شوې. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.